بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر امین طاهر. مینوالو امید لرم چې روغ به یو د صحت په جامه کې به زه خو داسې زیاته چېرته تللی نه یم او نه ما داسې پروګرامونه ریکارډ کړي. دا مې اولنی ځل دی چې داسې پروګرام ریکارډ کوم او ډېر مجبوره شوم نو دې پروګرام ته رالم. هر کله چې زه ځم نو زه پروګرام د خوشحالو ځای ته ځم، د خفګان ځای ته زه چېرته نه یم تللی. نن راغلی یم دلته یو بیمار دی زموږ په دې ګاونډ کې او د اول نه هغه ډېر ټیک ټاک و، خپله مزدوري خپله دیاړي به یې کوله. هغه ته څه پرابلم څه مسلې راغلي دي، اوس هغه په کټ کې پروت دی، بالکل څه د کار نه دی. نو د هغه ماشومان بچي دي او د هغه کومه ګټه وټه چې د هغه اوس په ټپه ناسته ده، نو د هغې په هکله به د هغه سره خبرې کوو او د دې مینوالو د دې کتونکي چې څومره دي دونه به دا غوښتنه کوو چې دې مریض دپاره سپیشل دواګانې کوي چې الله والا صحت ورکړي. او بل موږ دوی نه سپیشل دا ریکویسټ کوو چې څومره زموږ دا پروګرام د اورېدونکي ګوري هغوی ته موږ درخواست کوو چې ده سره څومره هیلپ وکړی شي نو هغونه به ښیي. دوی دا کم صحن چې دا کم کور چې دی دا تاسو ته به زموږ د کیمرامین لږ وښایي چې دوی دا کم کور دی او په کم ځای کې اوسېږي. زما کیمرامین ستاسو د مخ دی دغه دی، هغه درته دیزي کم سیسټم چې دغه درته ښایي. اوس د هغه مریض خوا ته د هغه سره یو څو خبرې کوم د هغه د بیمارۍ په حقله باندې موږ سره اوسئ. سراج السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراجه دا راته ووایه چې تا خو بل اول خپله مزدوري کوله او ښه ټیک ټاک وي، اوس تا ته څه داسې مسایل راغلي دي یار؟ ما خو به دیاړي میړي مې کوله او اوس مسله دا ده چې زما په بدن باندې قدرتي طور باندې داسې دی چې زما لاس خپې کار نه کوي، په سر مې بوجي، پړه مې سخت دی او په دې کټ کې به ملا سمه ګرځېدی راګرځېدی نه شم او 3 مینونه دي، یو مې زوی دی یو مې ښځه ده او دغه د لاسو د خپو دیاړي مې کوله او مسله دا ده چې اوس لکه په کټ کې پرېوتم او ډېر سخت مشکلات راته پېښ شوي دي او بس د پېښوره پورې ملته د یوې دنیا د بلې دنیا پورې زه لاړم، د علاجونو کومه علاج په ما باندې ملته ده چې را اثر ماثر نه کوي او په دې کټ کې به یې ملا سمه او ملته ده چې را بس ګرځېدی نه شم. دا ورته ووایه چې دا مسله تا ته څومره وخت نه راغلې؟ یاره د تقریبا د دې څلور میاشتې وشوه چې دا مسله ماته شروع شوې ده او هر ډاکټر له لاړم، علاج کومه علاج په ما باندې اثر نه کوي، پړه مې سخت دی، ډېر زیات ګډوډ یم. او ماشومان چې دغه چېرته سبق لوستلي؟ ماشومان دي او کوزه سبق لتلي دي، قرآن شریف سبق لتلي دي، وړه ماشومان دي. او دا اوس چې کومه بیماري تا باندې ده نو تا د ډاکټر اوس دا څه وایي چې دا څه مسله ده یار؟ ډاکټر وایي چې ستا خو لکه داسې مسله ده چې لکه سر ټسټونه صفا دي که نه، او مطلب دا چې دا پته نه لګي چې دا ما د مسله ماته کومه طریقه سره شي، څه مسله ده ډاکټران په ما باندې پوهېږي نه، چېرې د هغې مطابق تا ته موږ علاج وکړو او مسله دا ده چېرې دغه د هغې بس دغه شانتې بېدمه ولېږم او نوره مطلب دا چې پته ماته نه لګي. صحیح ده. ته اوس د کټ نه لکه بیخي د پاسېدو خو نه یې که نه؟ د کټ نه بالکل پاسېدی نه شم، زما هېڅ شی خواته کېږي نه څه خورم نه څه څښم او نه د کټ نه پاسېدی شم. کتونکو دا اوس سراج تاسو سره خبرې اترې وکړې. سراج چې کوم دی دا د ډېر وخت نه بیمار دی او په کټ کې پروت دی او دواګانې ورته کوئ او زموږ سپیشل دا درخواست دی هغه وروڼو ته څوک چې زما د پروګرام ګوري زما دا غږ اوري نو سپیشل هغه وروڼو ته زه خواست کوم، زه ورته دا ریکویسټ کوم چې پلیز د ده سره چې څومره کوآپریشن کېږي څونه هیلپ ورسره کېږي او ورسره ورکوي. زما دا کم نمبر چې دی په واتساپ دا په دې سکرین باندې چې کوم چلیږي په دې باندې بالکل زموږ سره رابطه کولی شئ چې چا هم څه د وس نه کېږي هغه ورسره وکړي. د سراج خپل نمبر نشته پرسنل، ما تپوس وکړو سراج ستا سره نمبر شته د موبایل؟ نه زما سره موبایل نشته، نه نمبر شته. سراج وایي چې طاهر ته دې څه چې هغه دې حواله کړی شي نو که چا څه هم د وس نه کېږي نو بالکل ما ته دې حواله کړي، ما سره دې کانټیکټ کوي په دغه نمبر باندې او چې څه هم زه بیا سراج لره رسوم او د چا چې څه وس کېږي بالکل د سره کولی شي. ډېر عاجز پروت دی، په کټ کې دی او تکلیف دی ورسره ډېر زیات په مجبورۍ په حالات کې دی، روژه روانه ده او ماشومان بچي دي نو هغوی دپاره څه وس نم کېږي هغه ورله وکړئ او که چا هم سره ولېږل زه به بالکل په لیسټ باندې لیکم او هغه به ثبوت سره په ویډیو سره دوی ته ښیم چې دا پلانکي د دې ځای نه دا شی رالیږلی دی او ثبوت سره به زه ویډیو جوړوم هغه به تاسو ته دغه کېږي. نو امید سراجه د کوم ځایونو پورې ګرځېدلی او ډاکټران؟ یاره زه خو د پېښوره پورې تللی یم او مطلب دا دې دوايانو ګولو ته وګوره دا یې د پانډم پرتې دي ما سره به دې کټ کې تاته ما ګولې مولې خورم په باندې مطلب اثر نه کوي تقریبا 80 روپۍ چې کمی دي دا ما ځان مال سوي بيزه دوا به یو بل ته سواله او مطلب دا چې ما په ځمانه ولګولې اوس مې وس نور نه کیږي. دا سراج تاسو ته خبرې وکړې اوس عثمان الله د پخې کې چې څونه کاغذونه تاسو یې نه دا د دنیا زینو پورې ګرځېدل دي عثمان الله ته وایي کنه
نو بس سراج خو زمون په گاوند کې دی او څنګه چې طاهر صاحب خبرې وکړې په دې کې څه شک نشته د به خپله دیاړي مزدوري کوله ډېر ایماندار هلک و او زه ته اچانکي څه مسله راغلې ده او ډېر وګرځېده د ده فایل زما په لاس کې تاسو کتلی شئ او دا ډېر ډاکټران دي ډاکټر شهزاد صاحب د بټخیلې نه د وهاب صاحب پورې وکیل صاحب بیا تللی پېښور ته ښه کافي علاج یې کړی دی او دی مستحق دی مونږ داسې ځای ته چېرته نه تلي او نه راغلي خو مونږ چې طاهر صاحب سره اوس ملګري شوي نو همدا وجه ده چې د ده ثبوت دا دی چې دی څه وایي نو دا بالکل سچ دی اخه دی دا سړی بیمار دی او دا د امداد مستحق دی نو زمونږ چې څومره وروڼه زمونږ دا سوشل میډیا ګوري زمونږ را غږ چاته رسي نو د هغوی د زمونږ دا درخواست دی داسې د امداد وشي د ده 4-5 بچی دي کور والی ده په خپله باندې دی نن سبا دا مجبوره دی یو دیاړي کې په سړي باندې بیماري راشي هغه نشي برداشت کولی نو بیا چې سړی دیاړي هم نه وي بېروزګار هم شي نو ډېره مسله را روانه روجه هم ده نو الله پاک چې مونږ چا داسې مستحقي چې مونږ داسې امداد کولی شو نو پکار ده چې مونږ د سره امداد وکړو الله یې دله صحت ورکړي او بل اوریدونکو زموږ په دې کلي کې داسې خلک هم شته چې هغه بالکل مخیر حضرات دي لکه ښه مالداره دي نو هغوی ته موږ دا درخواست کوو چې پلیز د ده سره لږ کوآپریشن وکړي لږ ورسره امداد وکړي سم د وسه کېږي دا ضروري نه ده چې دی ورله په زرونو راولېږي خو چې څومره دې د وسه کېږي نو ده سره هیلپ وکړي خاص کر زه سعودي مسافرو ته درخواست کوم چې څومره زما دا غږ اوري څومره ملګري دي ورته وایو چې پلیز دا شیر کړئ دا ویډیو او هغه ملګرو ته زه درخواست کوم چې چا وس کېږي نو ده سره د خپل وس مطابق خپل امداد وکړي ځکه چې ستاسو په هیڅ نه کېږي او د پې زندګي بچ کېدی شي نو پلیز د یوه کمره ده او بچي 4 بچی دي ماشاءالله یو پکې زوی شامل دی او دغه هلته بچي کوم چې دي هغه سبق له تللي دي یعنې ما ورته اوس ښودلي وی روپرو نو ملګرو څوک هم چې زما د اواز اوري یو ځل بیا درخواست کوم یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې ده سره خپل هیلپ اوس ورکړئ خپل کوربه طاهر امین طاهر له اجازت د لوی الله په